ژوندی اوسېږي مشربه لا زړونه دې ژوندي کړل زمونږ مړاوې هیلې ارمانونه دې ژوندي کړل زمونږ مړاوې هیلې ارمانونه دې ژوندي کړل. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمند کتونکو عمر جمشید یم او دا وخت چې کوم دی زه په ضلع نوخار کې په نظامپور روډ دروازې کې موجود یم. نن یو کال مخکې ما یو ویډیو جوړه کړې وه چې یاره په دروازګۍ نظامپور کې یو مسجد چې کوم دی هغه جوړېږي. په هغې کې څه ملګرو څه لږه ډېره چنده به کړي وي، که زیات ملګرو په دې کې هېڅ قسمه تعاون ونه کړو، خو الله پاک هغه کار جاري وساتلو. هغه جومات لګیا دی، ډانچه یې جوړه شوه او ډېر حده پورې کار کمپلیټ شوی دی، خو په دې کې اوس هم بلا کار پاتې دی. په دې کې دا فرش پاتې دی، په دې کې پکي پاتې دي، په دې کې بجلی پاتې ده، په دې کې سولر سسټم پکار دی، په دې کې نور داسې کوم په مسجد کې چاردیواري پکار ده، مختلف دې کې پکار دي. مدرسه به هم دلته کې جوړېږي. نو خلکو ته د تعاون درخواست دی. دا زموږ سره زموږ مشر اطلس صاحب موجود دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اطلس بھائی څه به ویل غواړې زموږ د کتونکي ته ګوري په دې وخت؟ بس دې کې به څه مونږ وایو، دا خو دی رضاکار دی او چا چې څومره وس کېږي نو خپل وس نه مطابق باندې کې چنده وکړي. زموږ چې د موږ د کلي چې کوم خلک دي بهر ملکونو کې پاتې کېږي، هغې ته به تاسو څه ویل غواړئ؟ بس هغې ته دا ویل غواړو چې بس ټول دې لپاره چنده وکړي او هر یو شهر کې څوک دمام کې دي که ریاض کې دي که جدي کې دې لپاره یوه کمیټي جوړه کړئ او دې لپاره چنده وکړئ. دا کار خیر دی او دا به تاسو اخرت کې پکار راشي. او په دې کلي کې چې کوم یو مشر تاسو ته ښه ښکاري نو هغه مشر ته چې کوم دی نو راواستوئ، نو عابدي جومات کې حواله کړي. دا زموږ سره یو بل ملګری هم دی، سادهلو انسان دی، زموږ دلته کې کینولې د چاندې دپاره چې یاره چانده تا ته به خلک درکوي. دلته کې د جنډه ورته حواله کړي ده، جنډه مو خو السلام علیکم. هلکه تا ته څوک درکوي څه که نه؟ څومره روپۍ تقریبا درېږي درکوي خلک؟ 1500 300 خلکو دومره دغه نشته په کې 1000 1200 300 400 500 دغه دې نه سیوا نه شي. نو په دې خو هېڅ هم نه کېږي. بس خلکو دغه دی نو جذبې خبره ده، موږ خو ورته ناست یو. قدرمنو دلته کې په دې جومات کې کاري صاحب هم موجود دی او دې چې کوم عمله ده هغه هم موجوده ده. لګیا دی کنسټرکشن کار شروع دی او کار یا پاتې دی. څومره هم چې د نظامپور علاقې مخیر حضرات دي، هغې ته خواست دی چې پلیز مهرباني وکړئ چې تاسو په دې جومات کې د خیر ښېګړې لکه چې څومره تاسو وسه کېږي نو هغه تاسو وکړئ. تاسو چې کله هم په دې روډ باندې تېرېږئ نو په دروازګۍ نه چې سټاپ نه چې رامخکې شئ نو د جومات جوړېږي. څومره چې مخیر حضرات دي هغې نه د تعاون اپیل دی. د ویډیو کتلو مهرباني دا ویډیو خپلو ملګرو سره ضرور شیر کړئ. زیاتر نه غواړو د الله په امان.